ورستو حدیث راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین منځو کو بالحاجرته حاجره غرمه ته وي قبل الزوال ته سوی حاجره او دې کې وسکو آیا قبل الزوال د ماسپخین منځ کې دی شي مثل اول سره د ماسپخین منځ ختمېږي ټایم که مثل ثاني سره ختمېږي خو دا اختلاف چې جوړېږي دا خلک هسې لیوني دي کله به کنځلې کوي یا فقها پکې چا راوستي یو دی نه به کنځلې کوي دا څه د خره زامن دی ما ورته ستا پلار هم فقي و جواب دا مې ستا پلار هم فقي و څه مطلب دی دغه باره کې ته څه وایي فقاهت خو پوهېده وایي فقاهت ما د دین سمجھ کمقل خلق دی په اصطلاح نه پوهېږي کنځلې کوي دا اختلاف ولې پیدا شوی دی چې آیا مثل اول پورې د ماسپخین ټایم دی او که نه مثلین پورې ټایم دی د دې بنیاد دا حدیثونه دي چې دا د انسان مخې ته نو دی پوه شي چې مجتهدینو ډېر لوی محنت کړی دی او موږ له پکار دی چې موږ هغې ټولو ته رحمهم الله تعالی ووایو هغې ته دعاګانې وکړو دا جدا چې د هغې نه به خطا کېږي موږ به اختلاف ساتو موافقت به ساتو دلیل پسې به ځو ځان له خبرې دي لیکن فقهاو ته بدرد ویل دا دای خلقو کار چې هغه مسلمانان نه دي سره مشرانو ته خلک کنځلې نه کوي نو دې کې د احنافو مذهب دا دی چې مثلین باندې د ماسپخین ټایم ختمېږي او د هغې دلیل هغه دقه دی چې د غونډۍ سورې چې څومره ټایم کې خورېږي نو هغه مثلین وي د هغې په مقابله د هغې کې چې هغه غر وي او دا غر هغه مثل چې کوي دا د غونډۍ مثلین د غونډۍ مثلین ځان له څیز دی او د غر مثل ځان له څیز دی نو د احنافو فقهاو رایه دا ده البته د امام ابو حنیفه رحمه الله رایه دا ده چې نه د صاحبینو کې د یو کس رایه دا ده چې نه مثلین نه مثل اول باندې به د ماسپخین ټایم ختمېږي د هغې څه دلیل دی د هغې دلیل دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپخین مونځ صلی بالحاجره دی په غرمه کې وکړو په غرمه کې نه کېږي خو زوال پسې متصل کړی دی زوال پسې متصل کړی دی نو چې کله یې متصل وکړو نو دې وجې نه مونږ دا ویلی شو چې د ماسپخین ټایم چې کوم دی دا زوال پسې متصل شروع کېږي ختمېږي کله نو ختمېږي دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر منځونه په خپل اول وخت کې وکول نو لہذا د مازدیګر مونځ هغه هم په خپل اول وخت کې کړی دی کله یې کړی دی نو دغه کله کې اختلاف دی اوس چې آیا مثل اول باندې کړی دی او که په مثل ثاني کې کړی دی د امام ابو حنیفه علاوه د نورو ائمه رایه دا ده چې مثل اول باندې کول پکار دی په مثل اول باندې د مازدیګر ټایم داخلېږي او هدایه کې دا لیکلی دی چې دا احنافو کې د قاضي ابو یوسف مذهب دی په دې باندې سړی د مذهب نه نوځي او د اختلاف مبنا هغه دا روایت دی خو دې دا مطلب نه چې سړی د حدیث نه یا بحث نه کوي یا د حدیث په باره کې سم خوله نه ښودی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا حدیث لیکلی دی باب ما جاء فی تاخیر الظهر فی شدت الحر د احنافو مذهب دا دی چې په ګرمۍ کې د وروسته وکړی شي او په سړځای کې د اول وکړی شي نو ظاهر نص د هغې دپاره دلیل دی دا دی چې که نه هغسې بود باز څه ورته وایي بوس بادوي که نه بوس نه بادوي د هغې دلیل دا حدیث دی چې ابردو عن الصلاة فإن شدت الحر من فیح جهنم دا وروسته ټایم کې کول پکار دی دا مو چې بې بنیاده خبرې لګي بې بنیاده نه ده خبره مونږ دا وایو تیر درس کې مایلي چې دا د اولا او د غیر اولا خبره ده چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اکثر منځونه په اول وخت کې کول لہذا اول وخت کې ګرمي کمی نسبتاً په مقابله د 3 درې نیمو 4 بجو کې ترجیح مونږ دغې له ورکوو
علمی لحاظ سره، لیکن د دې مطلب دا نه چې د احنافو د مسلک څه دلیل نشته ده. اکثر دا ولګي د احنافو د مذهب څه دلیل ده او دا بې دلیل لګیا دي. بې دلیل نه لګیا څوک. امام ترمذی رحمہ اللہ دا حدیث لیکن بیا اور پسې وی قال ابو عیسیٰ حدیث ابی هریرہ حدیث حسن صحیح وقد اختار قوم من اهل العلم تاخیر صلاة الظهر فی شدت الحر. کله خلکو صحیح طریقې سره دا کتابونه وویل کنه نو دې لکه غونډان نه وي. غونډ په دې وجه راځي چې پوهه نه اهل علم هغه کې یو قوم یہ الفاظ وګورئ قد اختار قوم من اهل العلم. امام ترمذی عبارت قد اختار قوم من اهل العلم تاخیر صلاة الظهر فی شدت الحر. اهل علم کې یو ډلې دا بهتر ګڼلې دي چې د ماسپخین مونځ په سخته ګرمۍ کې وروسته وکړی شي. دا چا قول دی؟ هو قول ابن المبارک و احمد و اسحاق. دا د عبداللہ ابن مبارک قول دی. دا یوازې احناف قول نه دی، دا د عبداللہ ابن مبارک مذهب دی، دا د امام احمد مذهب دی او دا د امام اسحاق بن راهوی هم مذهب دی. قال الشافعی اس دے وی امام شافعی وی انما الابراد بصلاة الظهر اذا كان مسجدا ينتاب اهله من البعد فاما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي احب له الا يؤخر الصلاة في شدة الحر. تغیو حدیث تا امام شافعی سے ہوئی دے امام بارک. امام شافعی دائی چې د اصول جماعت لري، جماعت ته لره دی بالفرض، قوم ته تکلیفي نه بېشکه هغه رستو دي. خو که یو سړی ځان لمونځ کوي یا جماعت هغه ته نږدې دی نو الله یؤخر الصلاة فی شدت الحر ډېرې د ګرمۍ د وجې د ماسپښین مونځ رستو کوي نه. ستا په خیال امام شافعي د چا منکر حدیث وی؟ دا فتوی یوازې په امام ابو حنیفه لګي. دا ون وے ټریفک چلی خلک هغه چې کوم قول کړی دی د هغه اجتهاد دی، ټیک ده، لیکن دا قول خو هم دا حدیث مراد نه دی. حدیث کې دغه نشته. او تقسیم وکړه پکې چې که یو سړی ځان لمونځ کوي یا د هغه جماعت نږدې نو دی رستوالی نه کوي. هغه سړی د رستوالی وکړي چې د هغه نه یا جماعت لرې دی یا بل څه چل دی غلط. بیا دی لکی امام ترمذی واما ما ذهب الیه الشافعی ان الرخصة لمن ينتهى من البعد والمشقة على الناس فإن في حديث ابي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. تو سیدنا ابو ذر غفاری روایت کوم چې موږ د غلط وایو صحیح بخاری کې هغه د خلاف ده. یک خدا قید نشته. دا مسافر ټول یو ځای مسکي، یعنی علمی خبر هم دی دوی چې امام شافعی کوم رائے پیش کړی دا کوم اجتهاد یې کړی دی نو حدیث د سیدنا ابو ذر غفاری خو د خلاف دی. دی ټول یو ځای مونځ کوي، د هغې سفر کې دي که نه ټول یو ځای دي. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه ته چې ابرد ابرد. زما مطلب د دې دومره اوږدو خبرو نه صرف دا دی چې علمي اختلاف لله سړی دی ویریږي د الله نه او علمي اختلاف د علمي اختلاف وګڼي. ائمه مجتهدین ته سړی سپک سپورې نه وایي، بد رد دی نه وایي، فقهاو ته یې کنځلې نه کوي، مهرباني دې وکړي. دا اختلافات یو